محترمو د دې نه مخکې هم تاسو بیان د اسماء حسنا متعلق اورېدلي نن هم د الله تعالی د اسماء حسناونه درې نمونه داسې دي چې د هغې بیرته او د هغې ذکر موږ وکړو نو الله تعالی موږ ته ډېر ثمرات د هغې راکړي نو د هغې نه یو نوم الواجد دی د الواجدو معنی ده هر چیز کو پانے والا داسې ذات چې هغه هر یو شیز موندونکی دی د هغه ماتحت دی د هغه د خدای لاندې دی دا د الواجدو معنی ده بیا د دې وظیفه او ورد هغه داسې طریقې باندې دی چې کوم سړی روټۍ خوري نو د هغې د خوړلو په وخت کې د الواجدو یا داسې طریقه باندې چې یا واجدو جل جلاله نو د هغې خوراک په وخت کې دی د هغه ورد او ذکر وکړي چې دلته روټۍ مخې ته پرته وي او په هغې باندې شوق کړي د هغې روټۍ باندې نو دله به الله تعالی په د هغې زړه کې نورانیت د دغې روټۍ د وجې پیدا کړي چې د کومه روټۍ باندې دقه د الله دا نوم ویلی وي یا واجدو جل جلاله ورد تعداد نه دی معلوم بس چې څو پیرې وي 10 پیرې یا 19 پیرې تاک عدد لوستل پکار دی نو الله تعالی به د په زړه کې او په بدن کې نورانیت روحانیت الله تعالی پیدا کړي او اړه حاجتونه به الله پوره وګرځوي بل اسماء حسناونه هغه الماجدو دی د الماجدو معنی بزرګۍ والا ذات بزرګي او بڑای والا ذات نو د دې فائدہ هغه دا ده او وظیفه یې دا ده چې څوک وایي یوازیوالی کې کینی او دا نوم د الله تعالی دومره ډېر ووایي او د دې دومره ذکر وکړي چې دی بې خوده شي نو انشاءالله تعالی الله تعالی به د په زړه باندې انوار الهیه دا به الله تعالی ښکاره وګرځوي زړه به بلکل نوراني شي د ګناه نه به زړه تور شي او نیکۍ طرف ته به زړه مایله شي او الله سره به مینه پیدا شي نو پکار دی چې الماجد جل جلاله یا ماجد جل جلاله داسې طریقه باندې د دې ذکر پکار دی دریم نمبر الواحد دی الواحد معنی اکیلا او تنها ذات ته ویلی شي چې په خپله خدایۍ کې یو وي وایي چې کوم کس روزانه 1000 پیرې د دې وظیفه کوي الواحد الاحد 1000 پیرې د دې ذکر کوي نو الله تعالی به انشاءالله تعالی د ده زړه نه د مخلوق یره او د مخلوق محبت پتې وباسي آوتې ځي د الله محبت په د ده زړه ته رادننه کېږي بیا به دی د الله دپاره هر چا سره مینه محبت ساتي او چې کوم کس دویمه وظیفه یې دا ده چې د کوم کس اولاد نه وي وایي دغه نوم الواحدو دغه ټکی یې ځان له په کاغذ باندې ولیکي او دا د ځان سره کېږدي انشاءالله تعالی الله تعالی ورنه نیکمل او صالح اولاد ورکړي نو پکار دی چې موږ د دې وظیفه کوو الواحدو نو دا درې اسماء حسنا نن بیان شو چې د دې موږ ذکر کوو الله موږ له ډېر خیر او برکات د دنیا او د آخرت راکړي الله موږ نه په دې باندې رضا شي د رحمتک یا رب